الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا فماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. دا مخکې آیاتونو کې مشرکانو دا مطالبه وکړله چې ته د الله پیغمبر او دا قرآن د الله کتاب دی او موږ هم نه منو نو هغه عذاب راولې په کم عذاب چې ته موږ یارې هغه عذاب راولې که تاسو په دې دعوه کې رښتینی یې نو موږ ته هغه عذاب راولې چې ته په کم باندې موږ یارې یا موږ ته قیامت په تلوار باندې راولې چې دا قیامت استقایم شي. نو په دې آیاتونو کې الله پاک پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته ول جواب ورکا او داسې ورته ووایه داسې چې زه ځان ته د پیدې راښکلو مالک نه یم او ځانه د ضرر د پکولو مالک نه یم. زه دا نشم کولی چې د ځان نه ضرر د پکما یا ځان له فایده را کاږمه مګر هغه چې الله وغواړي. نو ستا دپاره عذاب په تلوار باندې یا قیامت په تلوار باندې زه به څنګه وغواړم دا به زما په بس او په طاقت کې د کوم ځای نه راشي دا خو زما طاقت کې نه راځي. ده قل اوایا پیغمبره صلی الله علیه وسلم لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا زه مالک نه یم ځان دپاره د ضرر د دفع کولو چې ما ته یو ضرر راځي او زه د ځان نه دفع کم دا زما په بس کې نشته. ولا نفعا او نه زه مالک یم ځان لره د فایدې راښکلو چې زه ځان ته یو فایده حاصله کم او یو فایده ځان ته راکاږم الا ماشاء الله مګر هغه چې الله وغواړي او هغې باندې الله ماله طاقت راکړي د دفع د ضرر او یا د جلب المنفعت د راښکلو د فایدې نو دا ځان له خبره ده. دا استثناء متصله ده. نو دقې معنا ده چې زه مالک ځان دپاره د ضرر او د نفع نه یم مگر چې الله تعالی وغواړي او ماله یو قدرت راکړي د یو د ضرر د دفع کولو او د یو فایدې د راښکلو نو هغه ځان له خبره ده. نو تاسو دپاره به قیامت څنګه په تلوار راولم تاسو دپاره به عذاب څنګه په تلوار راولم. لکل امت اجل د هر امت دپاره الله یو نیټه مقرر کړې ده چې په هغه نیټه باندې به دوی له عذاب ورکوي په هغه نیټه باندې به دوی له سزا ورکوي. الله تعالی د هر امت دپاره یو اجل مقرر کړی دی او یو نیټه مقرر کړې ده. او د دغې نیټې علم الله تعالی ته دی چې هغه بدیر دی او که نظر دی. خدا یاد ساتي چې اذا جاء اجلهم کله چې دی امت ته د هغې هغه نیټه راشي
او د هغې وقت راشي فلا یستاخرون ساعتا نو نه دوی نشي رستو کېدلی د هغې نه یو ګړی او یو ساعت او لا یستقدمون نه ترې مخکې کېدی شي. کومه نیټه چې د الله تعالی د هر امت دپاره د هغې د هلاکت او تباهۍ دپاره مقرر کړې ده دغه نیټه چې کله راشي نو دا بیا نه مخکې کېدی شي او نه رستو کېدی شي. معنا دا شوه چې الله تعالی د انسان دپاره کومه نیټه مقرر کړي نو به په خپل ټیم کې راځي او هغه د هغې نه یو سکنډ مخکې کېدی رستو کېدی نه شي. نو ستاسو لپاره چې الله څه مقرر کړي چې د هغې کله نیټه راغله دا ارمان به ستاسو پوره شي. بیا قل ارأيتم ان آتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قل اوایا پیغمبرا ارأيتم اخبرونی مال خبر را کئی. دا ارأيتم متضمن دے مانا دا اخبرو نیلا. ارأيتم تاسو نه گورئی تاسو نه پوئی گئی یا تاسو مال خبر نه را کوي ان آتاکم عذابه کراشی تاسو ته د الله عذاب بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې فماذا یستعجلو منه المجرمون پس څه شی دی چې په تلوار باندې غواړي د دینا نافرمان نو منه کې چې ضمیر عذاب ته راجي شي نو څه شی دی هغه چې په تلوار غواړي هغې لره مجرمان چې هغه عذاب دی. نو قل اوایا ته پیغمبره او ارأیتم معنا مې درته وکړه چې دې معنا دی اخبروني ځکه دا ارأیتم متضمن دی معنا د اخبروني لره ماله خبر راکئ او کله ارأیتم په خپله معنا باندې په معنا د علم تاسو پوهیږئ دا ان آتاکم عذابو کراشي تاسو ته عذاب الهی په داسې وخت کې چې تاسو د شپې اوده یئ بیاتن معنا دا ده تاسو د شپې خړېږئ او اوده پراته یئ او د الله عذاب در باندې راشي او نهارن یا د ورځې په کارونو کې مشغوله یئ د دنیا په دندو کې وردننه شوي یئ او د الله عذاب در باندې ناګهانه راشي. نو فماذا یستعجل منه المجرمون څه شی دی چې په تلوار مجرمان غواړي عذابو چې دوی وایي موږ ته عذاب راوله نو په دې عذاب کې کومه مزه ده او کوم خوند دی چې یو عاقل او ذی عقل انسان داسې شی هم غواړي چې پای کې د سره مزه نشته او نه پکې خوند شته بلکې سراسر تکلیف او خفګان او غمونه او پسخاکونه دي پای کې. نو څنګه یو عقلمند انسان د داسې شي مطالبه کوي چې پای کې ذره بر مزه نه وي ذره بره خوند نه وي بلکې سراسر عذابونه وي او دی بیا هغه غواړي دا د عقل خبرې دي. مطلب دا دی چې په دې نافرمانو مجرمانو مشرکانو کې د سره د عقل درک نه لګي. ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم آیا پس دینا اذا ما وقع چې کله د عذاب واقع شي د عذاب راشي نو آمنتم به تاسو به ایمان راوړئ په دې باندې یعنی تاسو به اله ومنئ چې په دې سرونو باندې هغه تندر راوغورځېږي او چې کله دا تندر راوغورځېږي او هر ظالم په باره کې چې الله عذاب راښکاره کړي نو دی بیا چغې وایي هغه فرعون چې د خدای دعوی کړې وه او کله چې بحر قلزم دی چپو وواهه نو چغې کړه آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل چغې وکړه
او په یو عصا باندې 3 ځله ایمان راوړه، 3 ځله. وی ببۍ چې منګې مات کړي نو بډه ووایي. دا د هغې مثال دی. آیا پس د هغې نه چې کله د عذاب واقع شي تاسو به ایمان راوړئ؟ نو په دغه وخت کې خو ایمان راوړل مفید نه دي، په دغه وخت کې خو ایمان فایده نه ورکوي. نو دوی به چغې سازي کړي چې موږ مؤمنان یو، موږ مؤمنان یو. نو د الله طرف نه به ورته وویلی شي الان، آیا اوسه پورې خو تاسو بدماشي کوله، اوسه پورې خو تاسو مطالبې کولې چې عذاب راشي او عذاب راشي، نو اوسه ایمان راوړئ. وقد کنتم به تستعجلون، او حال دا دی چې یقینا وی تاسو په تلوار غوښته تاسو د عذاب. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. دا چې کله الله بیا دا مشرکان او کافران دا جهنم ته ورچي او د جهنم دی غاړې راولي، نو بیا به ورته د الله فرشتې وایي ثم قیل للذین ظلموا، بیا به وویلی شي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی، په ځان باندې ظلم کړی دی، په خپلو کشرانو باندې ظلم کړی، په خپلو بچو یې ظلم کړی، په خپلو نفسونو یې ظلم کړی، په ګناهونو کې او په شرک او په کفر کې آماده شوي دي. څه به ورته وایي ذوقوا عذاب الخلد، اوسکئ عذاب د همیشګیرت، هغه عذاب چې هغه به نه ختمېدونکی، هغه اوسکئ. او سکل خو په خوږ شي کې راځي، دا ورپورې ټوکې کوي الله او د الله فرشتې ټول عمر یې د الله په دین پورې ټوکې کړي دي، په حق پرستو او پیغمبرانو پسې ټوکې کړي دي، الله ورپسې ټوکې کوي ذوقوا عذاب الخلد، اوسکئ عذاب د همیشګیرت. او دا تاسو سره څوک زیاتې نه کوي، هل تجزونه، تاسو ته یقینا تاسو ته بدله نه میلاویږي الا بما کنتم تکسبون، مگر صرف د هغې چې تاسو څه کسب کړي دي، چې تاسو څه کسب کړي دي دا د هغې عذاب دی چې تاسو ته نن میلاویږي. یعنی مطلب دا دی ستاسو د خپل لاس کړه دي، تاسو سره الله زیاتې نه کوي، بلکې دا زیاتې تاسو ځان سره په خپله کړی دی چې په دنیا کې ګناهونه تاسو کول او بېدیني تاسو کوله. ویستنبئونک، دا مشرکان طلب د خبرداری کوي تانا استخبار کوي، تا ته وایي داسې احق هو، آیا دا عذاب رښتیا دی؟ آیا دا شریعت رښتیا دی؟ آیا دا قرآن رښتیا دی؟ قل ته ورته په جواب کې ووایه ای، او دا ای داسې لفظ دی دې ته حرف ایجاب وایي، نو معنا دا ده قل ته ووایه پیغمبره ای معنا او، وربي زماري په خپل رب قسمي چې انه لحق، یقینا دا حق او رښتینی دی، دا عذاب دا بالکل حق او رښتینی دی. او وما انتم بمعجزین، نه یې تاسو چې کوم دی کمزوري کوونکي الله لره، تاسو الله نشئ کمزوری کولی چې تاسو به ترنه باګ وکئ او به تښتئ، د الله نه څوک بیا تښتېدی نشي، د الله نه خلاصېدی بیا نشي. دې ترجمې ته وګورئ قل لا املک لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، ووایه زه مالک نه یم د ځان دپاره د دفع د ضرر او د راښکلو د فایدې او د حاصلولو د فایدې الا ما شاء الله، مګر هغه چې د الله خوښه وشي،
او کوم اندازه باندې الله مال قدرت راکي د دفع د ضرر او د راښکلو د پیدې. لکل امت اجل، هر یو امت دپاره الله یو نیټه ټاکلې ده د هغوی د معذب کولو دپاره. اذا جاء اجلهم، کله چې راشي هغه نیټه د دوی، فلا یستاخرون ساعتا، پس نه به دوی به نشي رسو کې د هغې نه یو ساعت، ولا یستقدمون، نه به د هغې نه وړاندې کیدی شي. قل ارأیتم، ووایه خبر راکئ ما لره، ان آتاکم عذابه، که راشي تاسو ته عذاب د الله بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې، ماذا یستعجل منه المجرمون، پس څه شی دی چې په تلوار باندې غواړي هغې لره نافرمان. ثم آیا پس د دې نه اذا ما وقع، چې کله واقع شي د عذاب، آمنتم بی، تاسو به ایمان راوړئ. الآن آیا اوس تاسو دغه د ایمان راوړئ، وقد کنتم بی تستعجلون، او وی تاسو پر عذاب باندې په تلوار غوښتلو تاسو. ثم قیل للذین ظلموا، بیا به وویل شي کسان ته چې ظالمان ګناهګاران او مشرکان دي، ذوقوا عذاب الخلد، اوسکئ عذاب د همیشګیرت، هل تجزون، تاسو ته بدله نشي میلاوېدلی، الا بما کنتم تکسبون، مگر په سبب د هغې چې تاسو په دنیا کې کسب کوله. ویستنبئونک، طلب د خبرداری کوي ستانه، احقا هو، آیا رښتینی دی د عذاب، یا رښتینی دی دا شریعت او دا دین. قلت ورته ای وربي، او زما دې قسمی په خپل پروردګار، انه لحق، یقینا دا رښتینی دی. وما انتم بمعجزین، نه تاسو کمزور کوونکي الله لره، تاسو الله لره نشئ کمزوری کولی چې تاسو الله تعالی نه خلاص شئ او تښتئ. نو دا یو څو مسلې په دې آیاتونو کې مخې له رالې. لا یملک احد من الخلق لنفسه فضلا عن غیره ضرا یتبعه ولا نفعا یجلبه الا باذن الله. وړومبۍ خبره دا ده، هیڅ یو تن په مخلوق کې دا د دې خبرې مالک نه دی د خپل ځان دپاره، فضل د دې نه چې لا د بل دپاره دی مالک شي، یعنی دپه د ضرر او ځان ته پیدا راښکل. یو سړی په مخلوق کې یو تن د دې جوګه نه دی چې د ځان نه ضرر دپه کي یا ځان له پیدا راکاږي، مګر چې الله وغواړي. نو د بل نه به څه ضرر دپه کي او بل به چې کومه دی بل له به څه فایده ورکي. نو دا کم خلک چې د الله په ځای باندې د الله د بندګانو نه خیر او شر غواړي که نه، هغې باندې ضربکاري ده. دویمه خبره، ولی الا باذن الله تعالی ومشیته، وخاب الذین یعولون علی الاولیاء فی جلب النفع لهم ودفع الشر عنهم. وای خراب او برباد دی هغه کسان، نامراد دی هغه کسان، یقولون چې وایي یعولون علی الانبیاء، اعتماد کوي په د خدای په نیکانو بندګانو، په څه خبره کې اعتماد کوي؟ فی جلب النفع لهم، چې دا اولیاء به دوی ته فایده رسوي، و دفع الشر عنهم، یا دا اولیاء به دوی نه دفع د شر کوي. یعنی معنا دا ده چې دغه د الله د بندګانو نه خیر او شر غواړي. دا خلک تباه او برباد دي. تاسو وایي دغه دی دا دلته چې کوم دی کوکو بابا دی په دې ځای کې په دې ګنډیري کې کوکو بابا وایي د من دانی ذمہداري اخیستې ده. لکه دا په کوم کتاب کې راغلي؟ دا دی کوکو بابا چاته ویلو؟ دا کوکو بابا څوک و؟ کم قوم سے تعلق ساته؟ کم ځای کې اوسېده؟ خو کوکو بابا و نو، کوکو بابا ورته ولې وایي؟ داسې به طور مثال مې ویو. زمونږ په علاقه کې دا مشهوره چې د من دانې ذمہداري اخیستې. یعنې ما یو سړی په خپله ولید، ښه یو پېغله لور ورسره وه او سره روان دی، بل اشنا سړی راغی،
لکه چېرته تلې وه او دا جیرۍ دې بوتلې وه ویل دا مې کوکو بابا له بوتلې وه ویل دا نه وه پوهېږئ یعنې دا فرضي خبرې نه دي که تاسو وایي چې مونږ هسې څه فرضیات دا کوو دا ستاسو مخې ته به ورشي تاسو ورشئ دې زیارتونو ته چې دا خلک پکې پراته دي نو دا خلک یقینا برباد دی چې اعتماد کوي په اولیاءو په راښکلو د پیدې کې ځان ته او په دفع کولو د ضرر د ځان نه او الاجال محدوده لا تتقدم ولا تاخرو کمیونټي چې الله مقرر کي هغه معینې دي په خپل ټیم پورې نه د هغې نه مخکې کیدی شي نه وروستو کیدی شي نو فلذا لا معنی للجبن من العبد د دې معنی هېڅ معنا نه لري چې یو سړی بزدلي کوي چې تا الله تعالی کومه نیټه لیکلې ده هغه په هېڅ تقدیر نه بدلیږي نو ولې بزدلي کوي بیا دې وجې نه مؤمن به شجاعي مؤمن به بادري مؤمن به مجاهدي لا ينفع الإيمان ولا التوبة عند معاينة العذاب او ملك الموت کله چې عذابو راشي یا کله چې ملک الموت راشي بیا نه ایمان فایده ورکوي او نه توبه فایده ورکوي د عذاب د الله د راتلو په وخت کې ایمان فایده نه ورکوي توبه فایده نه ورکوي او د ملک الموت د لیدلو په وخت کې بیا ایمان او توبه دې بنده ته هېڅ فایده نه ورکوي د هر شي خپل ټیمي په هغه ټیم باندې به کې و چې د ورخه اوبه تېر شي په وخت چې د ورخه اوبه تېر شي دا وی بیا نه واپس کېږي دا لښتي ته نه واپس کېږي به دا تلي دسې او جواز الحلف بالله په دې آیاتونو کې دا امر چې په الله قسم خوړی شي ای و ربي اذا اريد تاکید الخبر کله چې ته چاله خبر ورکې او دا کله کول غواړې د الله په ذات ورته قسم خوړی شي زماري په خدای قسم دا خبره داسې او ای حرف اجابتن دا ای ټکی نه دی ای و ربي کې دا حرف ایجاب دی او تقترن دائما بالقسم ټول عمر دا په قسم پورې ټچي او په قسم پورې نښتې نحو ای والله ای و ربي ای والله او قسم می دی په خدای ای و ربي او زماره قسم می په خپل رب باندې الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې دې سره سره دې الله موږ لپاره باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړه یا الله رب العزت موږ په خپل کتاب پوهې کې او دې باندې موږ له عمل توفیق راکړي خدای دې قرآن نظام په تمام جهان کې او خاص کر پاکستان کې راولي خدای د عمل ته قرآن په رنګ کې د شریعت په رنګ کې خدای د قرآنی نظام او د شریعت په وجه باندې عمل مستحکم کې د عمل د عمل خود کفیل کې د عمل کې د سودي نظام نه خلاص کې الله دې سودي قرضونو نه اخلاص کې یا الله په موږ ټولو باندې رحم وکړي د ملک الله د قرآنی نظام په وجه باندې امن راولي دا بې امني الله ختمه کړي دا بې امني الله ختمه کړي د امن نظام الله راولي خپل نظام راولي چې د امن ډک دی خدای دا پاکستان د امن یو ګواره وګرځي یا الله رب العزت زموږ ټولو نه راضي شي جامعه تعلیم الاسلام مندني الله آباد کړي دې کې کم کمی دی د غیب او د خزانو نه پوره کړي ای زموږ ربا اسلام غالب کړي مسلمان قوم غالب کړي کافران او کفر منافقان او منافقت او الله رب العزت په حاشیه او عریانی خورون کې خلق زیر کې ختم کې نامخ د ځمکې ته خالی کې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه